څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د 50م اساسي بدلونونو نه وروسته فاټا په صوبه خیبر پختونخوا کې په یو ځای کېدو کار پیل شوی دی. د فاټا پیوستونه پر اختیا کې دا هغه هیڅو نتیجه ده کوم چې د فاټا خلکو د خپل اساسي حق لپاره پیل کړي وو. د پاکستان بشپړه اوسېدل د فاټا د خلکو حق دی. د دې نه مخکې تر اوسه فاټا چې د کوم قانون لاندې وه هغې ته FCR ویل کیږي او د فاټا نه علاوه د FCR قانون د پاکستان په نورو صوبو کې نه استعمالېدو. مرکزی حکومت فاټا د FCR د قانون لاندې چلاوله. FCR د انګریزانو لخوا نه نافذ شوی و چې دا یې ګڼله چې فاټا د نیمه خپلواک کوي. د دې ځانګړي حیثیت لرلو د فاټا خلک د خپل بنیادی حق نه بې برخې شوي وو. په 1996 کې فاټا خلکو د په اول ځل د رای ورکولو حق ورکړی شوی وو چې اساسي توب یې په مرکزی پارلیمان کې او په لوړ کور کې کیږي. داسې فاټا څه صوبه درجه نه لرله نو په صوبایي اسمبلی کې د فاټا د خلکو څه اساسي توب نه کېدو. د فاټا د پیوستون سره به وس صوبایي اساسي توب هم وي او د خیبر پختونخوا د اسمبلی په ذریعه به فاټا ته صوبایي خپلواکي حاصل شي. د وس نه وروسته به د فاټا د خلکو د تعلیم، صحت او د نقل و حمل په شوبو کې د پریکړو کولو په کار کې په پوره توګه اساسي توب وي. د دې پیوستونو نه علاوه د 26م بدلونو نه وروسته د فاټا د خلکو به په قومي اسمبلی کې اساسي توب ډیر شي. د دې پیوستون سره به د فاټا د قومي اسمبلی څوکۍ د شپږو نه 12 شي او په صوبایي اسمبلی کې د فاټا څوکۍ د 14 نه 24 ته ورسیږي چې د فاټا خلکو ته په صوبایي او قومي اسمبلو کې پوره اساسي توب وشي. د دې مخکې فاټا د پاکستان د عدالتونو په دایره کار کې نه راتلو چې له قبله د دې اوسیدونکي د درې بیلابیلو ستونزو سره مخ وه. دوی ته دا پریکړې د خواست هیڅ حق نه و. دویمه دا چې دا دوی قانوني اساسي توب نه و او دریمه دا چې په کوټلي بستانو باندې ثبوتونو وړاندې کولو حق نه لرلو. مطلب یې دا دی چې د دې نه مخکې په فاټا کې د قانون د عمل د رئ په نوم هیڅ څیز نه و او یو چاته به د مقامي سرکاري کس په وینا سزا ورکېدی شوه. د دې ټولو نتیجه دا روزي چې د فاټا خلک د خپل بنساتي قانون حقونو نه بې برخې شوي وو. څنګه چې هم 50م بدلونه د FCR قانون ختم کړی دی چې د هغې قبله د فاټا پیوستون کېدونکي شو نو د حکومت پاکستان د حصه ده چې په داغه سیمو کې زر ترزه عدالت نظام ولګي چې خلکو ته دا انصاف ورکول ممکن جوړ شي. د وس لپاره پیښور لوی عدالت او د پاکستان اعلی عدالت په دایره کار کې راځي چرته چې د فاټا خلکو ته ښکاره شي چې په حقونه یې بحالي کیږي نو په ضد یې درخواست ورکولی شي. د دې نه علاوه په فاټا کې دیونی عدالتونو کار پیل کړی دی او کوم خلک چې قبایلی سیمو سره تړاو لري او په هغه سیمو کې لا تر اوسه عدالتونو نه دي جوړ شوي هغوی تلی شي او په دغی دیوانی عدالتونو کې خپله مقدمه درج کولی شي. پیښور لوی عدالت 28 عدالتي عہدیداران ګمارلی دي چې د فاټا پخوانی مقدمه په پوره قانوني کاروایی سرته ورسوي. حکومت پاکستان د 2019 تر پایه پوری ورستی نیټه ده چې په فاټا کې وړه عدالتونه جوړول غواړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې یو ځای کېدو نه وروسته د فاټا خلکو ته به د FCR غوندې قانون نه ازادي ملاو شي او د وړو عدالتونو د جوړېدو نه وروسته به د فاټا د خلکو سره د پاکستان د نورو اوسیدونکو په شان یو شان حقونه موجود وي او چرته چې هم د فاټا خلک محسوسوي بنیادی حقونه یې نیولي کیږي نو د عدالتونو په ذریعه یې سمول ممکن کړی شي. یو خبردار شهری یو با اختیار شهری